أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. سورة الأعراف 127 نمبر آیت. وقال الملأ نوویل سرداران، ملأ سردار او مشر ته ویل کیږي، قومي لیډر او رهبر ته ویل کیږي. د فرعون چې کوم مشران او د حکومتي مشران یو د قبیله د قوم خلک هغه ویل من قوم فرعون د قوم د فرعون اعتذروا موسی ایت پریدي موسی علیہ السلام وقومه د حق قوم چې بنی اسرائیل ليفسدوا في الارض دې لپاره چې ورانه وکي بزمګه کی ويذرك او دی پریدي تا والهتک او ستا خدایان، ستا خدای هم نه مني او ستا د خدایانو خدای هم نه مني. دا وینا د مشرانو په هغه ټیم کې وکړله چې کله فرعون د خپل چالاکۍ او د الزاماتو هدف چې کوم دی خپل قوم وګرځاو او ویل خپل قوم ته مخ راواړاو او ورته ویل چې تاسو کې دوه غټي غلطیان دي. یو غلطي دا ده زما د اجازې نه بغیر د اډر نه بغیر تاسو بخپل مرزي باندې په موسی عليه السلام باندې ایمان نه وو. یو غلطي مدا وکړه. حالانکه تاسو حکمران یم، تاسو قومي مشرم یم، نو بکار د زمانم ته پوس کړي او صبر هم کړي، ما تحقیق کړي، معلومات می کړي وي، غیره بعد می خبره کړي وي. دوی می ورته دا ول تاسو د موسی عليه السلام سره پټه سم معاملې کړي ده، یعنی پټ یو پروګرام هم کړی دی چې مقابله وکړو، مقابله کې به موږ شکست وخورو، موسی علیہ السلام غالب شي، بیا به موږ د موسی علیہ السلام سره ملګری شو، غټ یهودي برا کې مصر باندې به حکومت کوو او د مصر چې کوم اصلي بنیادی باشندگان دي خبر دې ملک نه وشړل شي، لاړ بشي. حاصل دا شو چې یو د تاسو زما رد چیلنج کو او دویم د ملک غداران او دشمنان وي، دوی الزامات په خپل قوم ولګول. د دې چالاکۍ نه وروسته د موسی علیہ السلام د الزامات او سیاسي چالاکۍ نه وروسته دومره قدرې وشو چې د فرعون د قوم نه نور خلکو ایمان راوړل پرې خودو، نور ایمان نه راوړل، یعنی نور مزید د اسلام راوړلو لپاره دغه چالاکي او وارننګونه او الزامات یو رکاوټ خصال شو. خو دې منځ کې د موسی علیہ السلام په باره کې هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل په باره کې فرعون یو لفظ هم استعمال نه کوي، هیڅ یې نه ویل. او وجه دا وه چې د موسی علیہ السلام د معجزې د وجه نه په فرعون باندې سخت پرشر راغلی او سخت هیبت پې و. هغه کولی نه شو د موسی علیہ السلام نوې په خوله اخیستلی وې او بدماشي کړي وې، غلط الفاظ استعمال کړي وې، دومره جرأت هغه سره یې د لارې نه، نو ټولو د وارننګونو هدف یې خپل قوم وګرځاو. مشرانو چې وکتل چې د فرعون په بدماشۍ کې د موسی علیہ السلام اړو ذکر ونه شو، د بني اسرائیل هم پکې څه ذکر ونه شو، نو په دې منځ کې مشران راپورته شو او فرعون ته مشوره ورکړه، ورته یې وویل چې خپلو مسلمانانو خپل قومیزو ته خو وارننګونه دې ورکړل، خو د موسی علیہ السلام او د هغه قوم باره کې څه وی هغه داسې پرېږدي. نو ورته یې وویل وقال الملأ او ویل مشرانو من قوم فرعون د قوم د فرعون نه اعتذروا موسی ایت پرېږدي موسی علیہ السلام وقومه د هغه قوم چې کوم مسلمانان شوي دي ليفسدوا في الارض چې ورانه جوړ کړي بزمه کې. دا همیشه د پاره د باطل قوت د علامات دي چې حق پرست خلکو ته مفسدین او ورانکار خلک وي. نو فرعون قوم او د فرعونیانو هم بني اسرائیل او موسی علیہ السلام د لوی انقلاب ته حقیقي اسلامي انقلاب ته فساد ورانه وایي او ټول کافران د اصطلاح استعمالي په خپل ژبه کې مسلمانانو ته د نمونه اخلي. خو د فساد تعریف مخکې من کړی، فسادګر سړی مفسد هغه سړی کېدی چې کم د انسانانو کې د دوه حقونو کې یو حق د پاره رکاوټ جوړ شي، یا د انسان ژوند عزت مال د پاره رکاوټ شي کم چې ظاهري څیزونه دي، او یا د انسان د دین د پاره رکاوټ جوړ شي کم چې د انسان د ژوند مقصد دی، دا مفسد دی. لہذا هغه تحریکونه هغه ادارې چې د اسلام خلاف بغاوتونه کوي، پراپاګاندا جوړوي، دا مفسدین دي. او اصلي مفسدین ورانکار خلک دغه دي، هغه خلک هم ورانکار دي چې د خلکو مالونو سرونو ته خطرې جوړې کړې دي او بې ګناه جوړې کړې دي. هغه په عزت باندې په آرام اطمینان سکون سره خپل ژوند تیرولی نشي. نو د کافرانو د اصطلاح ندی اصلي مصداق دی په خپل باندې خو د موسی علیہ السلام باره کې استعمال کړل.
نو قوم یې ورته وویل چې ته پرېږدې موسی علیه السلام او د هغه قوم چې ورانې جوړ کړي بزمه کړي ویذرک او پرېږدي تا لره ستا خدایي هغه نه مني والهتک او ستا خدایان هم. دې ځکه نه معلومه شوه چې فرعون په خپله هم د خدایي اعلان کړی و چې زه خدای یم انا ربکم الاعلی، خو له دې سره سره فرعون په خپله باندې د بوتانو عبادت کوه، بوتانو ته پروت. دې ځکه کې اسرائیلي تاریخونه ډېر عجیبه عجیبه هم شته دي. اگر چې اسرائیلي تاریخونه داسې دي چې نبی علیه السلام نه دې باره کې تپوس وشو چې دې بیانول څنګه دي. نبی علیه السلام ورته وویل چې کم د قرآن او د حدیثو په مقابل کې دي هغه خو مسترد دي، هغه خو قابل د بیانولو ډول دي نه. کم چې قرآن او حدیث مقابل کې نه دي نو لا بأس به که څوک یې بیانوي څه باک پکې نشته. نو اسرائیلي تاریخونه په دې کې دا هم دي چې فرعون د بت پرستو خلکو نه بت پرستی به کوله. د دې سره سره کله کله به د غواګانو عبادت هم کاوه. چار دې باره کې د دهریت خبره هم کړل چې دهری و خدا قول صحیح نه دی. بیا اسرائیلي تاریخونه داسې دي هغې وایي چې فرعون او باقاعده د شپې الله تعالی ته ډېر عاجزي کوله، ډېره زیاته، او داسې به ویل چې الله ښه دې پېژنم چې د ټولو کائناتو مالک ته یې، خالق ته یې، خو ما یوه دعوه کړې ده بس پر دعوه کې مې شرمنده نه کړي، پرده را باندې راواچي. فرعون دا کار ډېر ناجایز کړی او ډېر ظلم یې کړی، خو د فرعون کې څو صفتونه الله تعالی داسې اچولي وو، ښه صفتونه وو چې دغه صفتونو په وجه باندې فرعون ژوند تېراوه پایده. یو صفت یې دا و چې فرعون یو ښایسته ږیره لرله او دا ږیرې به ډېر خدمت کوه، صفایي به یې کوله، او ږیره ساتل او د هغې حفاظت کول دا لویه خبره ده. ږیره په خپله باندې په شعائر الله کې داخل دي، د الله تعالی د دین د نښونه دي، او په حدیثو کې ډېر زیات فضایل او ډېر مسایل ذکر شوي دي. دویم صفت یې دا و د فرعون په خپله باندې بچي نه و، او د ده باندې داسې عذاب الله تعالی مسلط کړی و چې کومې زنانه سره یې واده شي، د زنانه اسیه نوم یې دی، دا د اسرائیلي قوم سره تعلق لري، او د ډېرو ښو صفتونو مالکه و. فرعون په زور باندې بولي و ځان له یې نکاح کړې وه. اسیه د دې زنانه ډېره دینداره ښځه او په موسی علیه السلام باندې پټ ایمان هم راوړی، دا وروسته شهیده شوې ده. فرعون به چې کور ته راغی مکمل به داسې حالت به جوړ شو چې تا به ویل چې دا ډوله نارینه دی نه، داسې عذاب به پرې راغی، او د اخره پورې د فرعون هېڅ اولاد ونه شو. د فرعون اولاد ډېر خواهش لارو او د ماشومانو سره به ډېره مینه کوله، خو الله تعالی وله اولاد نه ورکول. فرعون د ماشومانو سره یو ځای کېناستو، د بني اسرائیلو بچو سره، د خپلو قومیزي بچو سره روټۍ به یې ورسره خوړله، محبت به یې ورسره کوو، او د ماشومانو سره کېناستل دا ځان له دیني ارکانو کې لویه خبره ده. ماشومان تنکي ماشومان وړو ماشومانو سره محبت کول، هغې باندې شفقت کول، هغې سره تعاون او خدمت، دا ځان له ښایسته صفت دی، ښکلی صفت دی. درېیمه صفت یې دا و چې وایي دا د اودس ماتې دپاره به ډېر لرې ده، پناه ځګین ته به تر لرې به ده، او بشریت کې هم دا ښه صفت ده. شیطان غوښتل چې فرعون د یخ نه هلاک کړي، نو شیطان راغی او فرعون ته یې وویل چې ګوره ډېره ښایسته ښکلې ږیره لري، خو دا ږیره د عام انسانانو شانته ښکاري، کېدای شي څوک پېښه کړي چې دا ږیره د انسانانو ده، دا خدای نه شي کېدی، ځکه چې ږیره د انسانانو په شانته ږیره. نو بدلې کې قیمتي مرغلرې کاڼي پکې اوبه یا مرغلرې چې هغه ښایسته ښکاري، رڼا کوي، پړق وخي او لږه بدله ښکاري، نو بیا به خلک وایي چې یاره خدای خو ځکه ده چې ږیرې بدله ښکاري، انسانان شانته کې نه دی. نو دا مشوره هم ده واورېدله. بیا دویمه مشورې دا وکړه ماشومانو سره مه کښېنه. خلک به وایي چې دا دې تنکي ماشومانو چې خفه کېږي روټۍ ورڅخه خوري دا اړ خدای دی نه صحیح ده، په خدای دې مشکوکه کېږي بیا، نو دا هم پرېږدوه، ماشومانو نه بېل شو. بیا د دې نه وروسته لرې به تو آخرت صفت ورسره پاتې دی. شیطان غوښتل چې د دین یې مزګار کړي، نو دی اودس ماتې دپاره لرې تللی ده، ډېر لرې یو ځنګل کې به اودس ماتې باندې ناست دی. شیطان سپینې کپړو کې به ته راښکاره شو او ځان یې ښکاره کړه چې ګنې ته ما ولیدې. شیطان ډېر فرعون سخت ویرېده او خیال یې دا شو چې که دا زه په دې حالاتو کې لیدلی یم، خو زما دعوه چې ده بیا خرابه شوه، شکمنه شوه. نو کوم هغه بادشاهي کم تاج چې په سر و هغې راواغسته، ولې خپل اودس ماتې باندې کېښودو، پټ یې او الله تعالی ته به زارۍ شو چې الله پاکه دا شرم مې پټ کړه چې څوک یې ونه ویني. نو اسرائیلي تاریخونو دا هم نقل کړي دي چې بیا کله دغه ټوپۍ د اوچته کړله دغه تاج، نو د هغې لاندې تماکو بوټی راختلی و، دا اودس ماتې نه اټومیټک جوړ شوي و. او اوس چې دا څومره قیمتي دی مقبول دی، خلک یې به خوله کېږدي په احترام سره، نو وایي د دې بنیاد ځینې تاریخونو نقل کړي دي چې په دې طریقه باندې وشو. د دې نه وروسته چې فرعون کور ته راغی، شیطان مشوره ورکړه داسې وکړه چې بیا بهر لاړ نه شي، هسې نه څوک دې ویني، داسې ورته نه ویل چې ته ما یارولی
او خراب کړه مې سیالي وته نه وایو بل اسنه زوګ دی وایي نو شیط پیرامون مته ویل څه طریقه وکم کور کې دا کار شروع کوم کور خرابي هغه ویل نه زته طریقه خیر بس بل وزیر راوختو حامان راوختو هغه ته د لیټرینګ د جوړولو چالو خو نو د دې مخکې لیټرینګ دغه طریقه باندې دا اصول چا نه پیژاندو په کور کې وردان نشي جوړ په کوټه کې دا په بده کې وس ورزه دي دا دغه شنو سماته پکوا او دغه شنو په وراړه چې دا لانجه د غوسه شو دی بیونه نه چرته کې دا صفاتونه ټول صفاتونه الله تعالی د وزګار کو برغه طریقه باندې بیر دین ورسته جبرائیل السلام راغې او د انساني شکل کې راغی یو کاغذ یې ولا راوړ او ورته ویل پیراون ته ویل چې ته د مصر بادشاہي خدای دعوا دی کړه زه هم د مصر یو کس یم ما ته مسله دار غله چې زما یو غلام وړوکواله کې ماشوم غلام ما پیدا کړی وغسته مې نه په مینه باندې مې ساعتو خرچي به کولې اوس هغه غلام غټ شوی سړی جوړ شوی اوس ما ته بدمعشي کې ما ته وځ ته مې غلامي او زه دې مالک یم او دې مری زمونږ د غلام لانجه ده نو پیراون ته ویل دا خوري نمک حرام دی ول نمک حرام خو دې سزا یې صدا تاسو څه وایي چې کومه قسم سزا ولا مناسب پیراون جذبه کې راغی ویل چې د نمک حرام شي چې تاسو اتلې غټ کړې دي خرچې دي وکړو تا بیا وایي چې ته مې غلام زه دې مالک یم دا چې راوي په وګو کې ومنډه چې بس دغه سزا پیراون ته جبرائیل السلام ویل چې په دې خبره باندې را لیکل و او د سخت په وکړه اصل نه د سورې به اختلاف وکړي وګو منډه مو نور وزیران دراج چې زیاتې دي کړې ما ونیسي تر الله دغه د سخت نو جبرائیل د پیراون یو خسته خط ودی چې څو غلام وساتي دونه خرچي په وګه دونه همدردي وسره وګه غټ شي دا نمک حرام د خپل مالک خیال نه ساتي او مالک ته غلام یو ځان ته مالک وي دی وګو کې منډل جایز دي او خپل د ښه وته وګه د پیراون پاتوش چې کله پیراون په وګو کې غر کېدو وګو کې ډوبېدو مده کلمه شروع کړو څه شکایتونه شروع جبرائیل السلام متک خط پیش او دی الله استغفر پتوله ته د الله تعالی بنده یو غریب انسان وي هیڅ حیثیت نه الله تعالی د مصر حکمران کړي بادشاہي کړي د پیراون د بادشاہي جدا تاریخ ته او تاریخ ته به هر حال باندې خو د غریبي کورنۍ سره تعلق خاندانی بادشاہان نو وي او بیا د غینه بعد تا د خدای د شکر د خدای تعالی شکر به ځای باندې دی اعلان وکړ چې زه خدای مخبر باندې چې ته خدای چې د خدای الله تعالی خدای دې سکړه دومره نمک حرام دي خو کړه دغه نورسته چې تا بیا وویل چې داسې کس په وګو کې منډل غواړي نو ستا ټیک دریا کې منډل جایز دي تر په مطابق او دغه نه بعد وبره روان دي درش نو د دې روایتونو معلومیږي دا چې پیراون د الله تعالی د خدای هم قایلو د بوتانو هم قایلو بت پرستان د سمره میغه د الله تعالی وجود نه واقعي وایي چې موږ د زمکه والا خدایانو ته چې کله سپارښت وړاندې کوو نو ګډ خدای سره زموږ رابطه به ګرانه ده نو دا بوتان د خبر بروي سي الله تعالی ته ورسي هغه یو مثال هم پیش کړي لکه موږ د وزیر اعظم څخه ملاويږي صدر سره د سینې شه ملاوي دي او د کته وزیرانو سره رابطه ونیسي هغه کته وزیران به د پیغام بره وزیرانو ته ویسي په طریقه باندې ولولي بادشاہان ته ورسيږي نو موږ الله تعالی ته برای راست نشو ویلې شرمي ګوتی مخامخ کېده وسره وینش وای دا بوتان پیغام وړي نو پیراون د خدای تعالی د وجود قائلو او د بوتانو عبادت وسره هم کاو دا مسله چې د بت پرستو دا مال پر قران نقل کړی دا اگر چې بده کې د کافي بحث نور شته چې دا اصلي مذهب یې نو قوم شکایت وکړي چې دا ستا هم پرې دي او ستا خدایان بوتان هم پرې دي قال نو پیراون ویل سنقاتل ابناءهم زرد جزب اوج نم زامن د دوی د دې بنی اسرائیل زامن به قتل کم چې د موسی علی السلام قوم دي ونستحيي نساءهم او ژوندۍ پر دم زنانه د دوی پرې طریقه باندې چې نارینه د لری کې نو زنانه خو بیا څه کولای نشي انقلاب راوستي نشي بس زمونږ بیګارونو خدمتونه وکړي نه به اسلامي نظام راشي او نه به د پیراون نسو بادشاہي واخلي بس ویل دا خپې ساله د نارینه ته وښنو چې بیا څو خبرې نه کوي د ماشومانو د قتلولو د اعلان چې بچي به وجنو دا د محکمې یو پیار کړو موسی علیه السلام چې کله پیدا شوی نو نجومیانو کوم مشوره ورکړی و نو باغه وخت ته اعلان کړو چې ماشومان قتلوي د بنی اسرائیل نو دا به مسلسل قتلېدو بیا چا مشوره ورکړه پیراون ته چې د هر کله د ماشومان چې وجل کېږي د پیراونیان د بنی اسرائیل به ختم شي چې کله ختم شي د قلاګانې بدل سو جوړي د بیګارونه بدل سو کوي د ټیکسونه بسوک درکې او د مزدوریانو دیړیان بدل سوک پر د قبطیان خو خبرانی کوي خو مزدوریان نه کوي نو بیا د دې مشوره چا ورکړه او دای قبول کړه چې یو کال به ماشومان وجل کېږي بل کال به پرې خو دی کېږي نو بری طریقه باندې د نسل په پورته نه ځکمیږي به نصر کوشي بشي منصب خاندانی منصب باندې بشي لګ لګ پاتې چې موږ له خدمت کوي ډېریږي بنا چې حکومت را روانه کړي نو دا مشوره منصب هغه وټا کړ هغه وخت دومره ترقی نه وشوي چې دوايان ورکړي وي بل څه کړي وي بس ډاري کې ماشومان قتلول د پلای منصب باندې دومره ترقی دومره تعلیمات په زمانه کې
نو یو کال به وجل کېدل بل کال پرې خدای کېدو دغه منصبي الله تعالی ناکام کړه. موسی علیه السلام پیدا شو دنیا ته راغی. کله چې موسی علیه السلام پیدا شو د پیدایش نه وروسته پیرانو سوچ وکړ چې دا منصب زمانہ ناکام ده ایسته پرې خدای د بنی اسرائیل د قتلولو د هر کال دیم کال د ماشومان د وجلو منصبه مکمله په ختم شو چې وس می وجنه پرې د وجه کم سکی غاسم کیږي مونږه سیم مخانه شنوي پرې د جګر په دنیا. بیا د موسی علیه السلام د پیدایش نه واله دی وخت پورې د ماشومان قتلول د بنی اسرائیل دان بن شوی نو خو دې ذکر کې چې کله د قوم ته شکایت وکړي چې تر موسی علیه السلام قوم پرې دی موسی علیه السلام پرې دی او دا موږ د وطن نه استو باسي د ملک برانه قبضه کی نو پیراون دوباره وارننګ دغه ماشومان د قتلولو دوباره اعلان وکړ چې اوس دوباره به وجل کیږي. نو وی ورستانو قاتل ابناهم زرد چې مو وجنو زامن ددوی ونستحيي نساءهم مو وجوندې پر دې زنانه ددوی وإنا فوقهم قاهرون یقینا مونږه د پاسه ردوینه قاهرون غالب یو مونږ به دې باندې لاس بار دې مونږ وجلې شو. قال موسی نو ویل موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم ته استعینوا بالله امداد غواړي د الله تعالی نه واصبروا او صبر کوي په دې حالات باندې یریږي ما ان الارض لله یقینا د ازمکه د الله ده یورثها په میراث کې ورکي مې یشاء چالم چې غواړي من عبادی د خپل بندگانو نه والعاقبه للمتقین او اخره انجام د پرهیزګارانو وي اخرنه ښه انجام د پرهیزګارانو وي. د دې اعلان نورسته چې پیراون دا بدمعشیان وکړلې نو دا خبرونه ټول بنی اسرائیل ته ورسېدل. بنی اسرائیل باندې hebat راغی چې اوس بیا زموږ ماشومان بالا لیږي او وجل کېږي به. نو دې موسی علیه السلام ته شکایت د پاره رااله. نو چې کله شکایت د پاره رااله موسی علیه السلام دې ته تسری ورکړه چې ورخطا کېږي ما درون امتحان تیر شو اوس د الله تعالی د دین د پاره قرباني او انقلاب دی په دې کې تاسو ناکام کېدئ نشي. مکه دا سخت طریقې دي خو د دین د پاره نه دي طریقې اسیم طریقې دي غلامیم کړی دا ځکه چې د پیراون بیګارونه کول نه سوج نه کول د دې وجه نه کول چې جهاد نه کول د پیراون سره مقابله نه کوله هجرت نه کاو چې د بغیرتی ته لغړ کړي او است کوله اوس خو اسلامي انقلاب د موسی علیه السلام مشریده وليریږي ما. نو موسی علیه السلام ورته ویل چې استعینوا بالله امداد غواړي د الله تعالی نه. یو مسله دا شو چې د ظالم په مقابل کې او د خپل فتح د پاره د الله تعالی نه سوال ضرور کی ځکه ټول کائنات د الله تعالی په قبضه کې دي. الله تعالی مالک او خالق دی متصرف دی شکر ته الله تعالی نه سوال وکړي الله تعالی قبول کړي نو ټول مخلوق بستا تابع شي چې کله ستا تابع شو نو فتح خاصانه ده او دشمن له شکست ورکول استګرانم نه دي نو دشمن ماتولو د پاره دعاګانې کول بنیادی سیس دي. واصبروا صبر کوي یعنی په دې حالاتو کې ورخدای کې مچ دین پرې د ویو شکایتونه شروع کوي بلکې صبر او د همت نه کار واخلي خپل کار باندې کلک شي. ان الارض لله یقینا زمکه د الله تعالی ده یورثها په میراث کې ورکي مې شاو چاله چې مغواړي من عبادي د خپل بندګانو نه د دې حکمرانی هغه چاله ورکي چې چاله وغواړي د خپل بندګانو نه. نو اشاره دی خبرې تشوه چې دغه حکمرانی الله تعالی عارضی پیراون لور کړل د دې پیراون نه به واپس اخلي او هغه کسانو له ورکي چې کوم د الله تعالی نیکان بندګان دي د الله تعالی خو وخت هغه ته بواله کیږي یعنی دا حکومت تاسو لاسونو تر روان دي څه مطلب شو ځکه تاسو اوس بسمانه دین او شریعت باندې عمل شروع کړی دی تورات هم منل دي باقي باندې عمل کوي نو د دې ظالم نه الله حکومت والی او تاسو ته به واله کې تاسو به حکمرانان شي. والعاقبه للمتقین واخرنه انجام د پرهیزګارانو دی یعنی اخره کې به کامیابی پرهیزګارانو ته ملایويږي. اول سر کې به ظالم مخالف چې کوم دی کافر ظالم د روب بای او د دبدبه بای قوت بلری بدمعشیانی به کولې شي خو اخره کې به ناکام کیږي پرهیزګار خلک به دې معنی غالب کیږي کامیابی کې. قالوا نغد قوم يويل اوذينا من تکلیفونه راکړې شوی دي من قبل د مخ کې ان تاتينا تمن ترالي ومن بعد اورست د حقنا جئتنا تمن ترالي قوم شکایتونه شروع ځکه دا قوم د اسلامي معاشري سره پاتې شوی خلک نو ټول عمر د فرعونانو په غلامۍ کې تر کړو اسلامي اصول نه بيخي لري پاتې شيو. نو اگر که موسی عليه السلام د رهبر دی او د مشر دی خو د عقیده او اخلاق دومره پاک نه دي د بد معاشري اثر به موجود دی نو د موسی عليه السلام د دومره تفصیلی نصيحت نو ورسته هم دوی خپل شکایتونه را برسه کړو او صبر ختم شوی دی صبر تمام دی. نو موسی عليه السلام ته ویل چې کله تم ته نوی راغله پیدا شوی نوی امدغه کارونه زمون سکیدل ظلمونه کېده بچی بیرانه وجل بیګارونه بیره باندې کول بیا موږ بده ته باندې چې پیغمبر برا پیدا شي دغه بلاس باندې موږ فتح حاصل کو اوس تر علي ستانه بعد بیا دغه چللې او بیا دغه مسله شو یعنی سخت مایوسه اظهار یو چې زمونږ د بار اړول سملار پیدا کیږي نه. موسی عليه السلام پوښ چې په دې اشارات باندې قوم پويږي نو دا ورخطا شوی دی په دې اشارات باندې کار نه کیږي. موسی عليه السلام صریح ویل
قال نو موسی علیہ السلام ویل عسى ربکم نزدې د رب تاسو ان یهلک عدوکم چې هلاک کی دشمن تاسو. ولدا خبره بیخي نزدې د صرف لږ صبر او استقامت دی، امتحان دی. تاسو دشمن هلاکت ته بیخي نزدې شوی دی، هلاکیږي. ځکه چې دشمن کله انتهایی اخیری ظلم او جبر استعمال کی نو د اخیری ټیمه د ختمېدو په انداز کی. اوس د دې اخیرنه جبر استعمالي ماشومان قتلای، ارکال قتلای او دغه وارننګونه جاری کړو. نو د دومره د ظلم او د وحشت د اعلان چې د کړي د معلومي کې دا چې د عمر هم پوره شوی دی، ختميږي او په خپل جال کې په خپل باندې راګیریدو والا دی. نو نزدې د رب چې رب تاسو ايهلک عدوکم چې هلاکی دشمن تاسو ويستخلفکم خلیفگان کی تاسو مشران کی تاسو په الارض بزما کې فینظر بیا وګوري کیف تعملون تاسو څنګه عمل کوي. په دې اخرنۍ جمله کې فینظر کیف تعملون کې د مسایلو ته اشاره شو چې د انسان د ژوند هدف چې کوم دی دا حکمرانی نه ده، بلکې د انسان د ژوند هدف او مشاره د مشاري هدف د انسان د حکمران سره حکمران طبقه د الله تعالی څومره شکر ادا کوي د نعمتونو او وزمه کې بسر باندې څومره عدل نافذوي، عدل او انصاف تحمیت ور کوي او د الله تعالی د رضا او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې د څومره کردار لري. دغه لپاره الله تعالی انسانانو ته حکومت ورکي. نو بیا چې کله حکومت ورکي نو بیا ګوري کیف تعملون چې وسنګ عمل تاسو کوي نه غول اندازه کوي. ماره پر قرآن ذکر کړی دی چې چونکه د دې مخاطبین خواږه چې بنی اسرائیل لی خدا فینظر کیف تعملون دا مستقل مضمون دی قیامت پورې. قرآن د قیامت پورې مستقل کتاب دی او دا مسله وې دینه معلومیږي چې په حکمرانانو باندې حکومت مستقل امتحان دی. چې کله دې ته حکمرانی ملاو شي دی بیا ګوري چې دې څه عمل کوي. نو چې کله مخکې نه د دوی اصلاح شوی نه دی دیانتداري نه پیژندلې، د آخرت نه پیژندلې، الله یې نه پیژندلې، شرابي او نشئیز خلک او صرف په ټي وی ګان او اخبارونو کې تاسو سره کله کې خسته وعده وکي. تیر حالات هم دا معلومي، موجوده حالات هم دا معلومي او ته به دوکاش نه باغونه توزلای او ته به دوکاش تیارې پانی نه دوکې درکې هغه نه بعد ته شکایتونه کوي چې یار دا چل وشو هغه چل وشو. نو دې مجرم مسؤل ته خپل باندې زګه د حکمران د جوړېدل لپاره خپل اصول مخکې وطالت واقع کې موږ ویلي هغه اصول تراجمه کا خپل بس حق ته ملاوي شي، خپل به عدالت قائم شي، انصاف به قائم شي او چې هغه اصول نه یو صرف د جیب د لپاره د ذاتی اغراض او مقاصد لپاره ته پر دې د وعده هغه عملي کې او د دومره امت او د دومره اسلامي نظام په مقابل کې تخپل مهنت جاری ساتي د خپل ذاتی اغراض لپاره، نو بیا بچرته هم خوشاله ورځ حاصل نشي. نو الله تعالی د کوم الفاظ استعمال کړي چې پیان زور کوي په عملون تاسو څنګه عمل کوئ دا د حکمرانانو لپاره مستقل امتحان دی چې حکمرانانو ته حکومت د لپاره ملاوي چې عدالت او شرعي نظام دغه شان د کې امر بالمعروف نهي عن المنکر په کومه طریقه باندې نافذوي. نو ګویا چې بنی اسرائیل ته یو قسم د ترغیب ورکړل شو چې حکومت تاسو ته ملاويږي، خو د حکومتي عہدو کې به تاسو مستی گئی نه او تاسو به تیر قومونو د فرعونانو د نور قومونو حالات یې روي نه که تاسو خراب شو یو نیک عمل هم پرې خو دو الله تعالی به تاسو سم د عمل وکړي چې څنګه چې د فرعونانو سره وکړو.